دلته در پرده هغه پروپیګنډې والا هغه شرارتیان لګیاو او دا شرارت یې کو چې د خلافت حقدار هغه خو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شپږ میاشتې خلافت وکړو، لیکن بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړله او دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد و پیشنګویي وه چې زما د دین وسی په ذریعه باندې به الله جل جلاله د مسلمانانو یو دوه عظیم قوتونه هغه به د یو بل سره یو ځای کوي. او دا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کمال چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړله او بیا د شام نه روان شو مدینې منورې ته تشریف راوړلو، په مدینې منورې کې پاتې کېدو او صلح راله. خو د دې په منځ کې هسې یوه خبره ده چې کله د معاویه او د علي رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مسله راله، یهودو دا سازش وکړو چې په څه طریقې باندې به موږ د علي رضی الله تعالی معاویه رضی الله تعالی عنه به ځان ته کړو او دا علي رضی الله تعالی عنه به پې موږ وټکو، د ده سره به پې موږ جنګ وکړو. معاویه رضی الله تعالی عنه ته خط ولیکو چې که دې خوښی مونږ به د حضرت علي په مقابلې کې ستا ملګرتیا وکړو او دا علي به درله نیست و نابود کړو. معاویه رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې ای سپو ای کلابو، علي زما رور دی رور، او که تاسو د علي په مقابلې کې راغلی زما او د علي رور به مې ملګري شو او تاسو سپي به مونږ دومره وټکو چې د مخ د ځمکې نه به مونږ ستاسو نوم ختم. آغا معاویه رضی الله تعالی عنه چې تر څو پورې خلیفه انتشار او بی انتظامی بد انتظامی دا درې واړه امور ختم. لیکن چې کله معاویه رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تلو اوس زمانه پس به خلیفه څوک وي؟ معاویه رضی الله تعالی عنه د صحابه سره او د تابعین سره مشوره وکړه، ډیرو مشوره دا ورکړله چې دا یزید به ستا خلیفه وي. لیکن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او نور تابعینو ورته دا وی چې نه، یزید به ستا خلیفه نه وي. ولې د خلافت اهل او قابل به څوک وي چې هغه د صحابو غونته کې ژوند تیر کړی، هغه د تابعینو غونته کې ژوند تیر کړی، او یزید دغه رنګې ښکلی ژوند نه و تیر کړی. نو بعضې مخالفت وکړو او بعضې حمایت. اوس مسله راله یزید په زبردستۍ باندې او یا یزید د خپل پلار په خوښه باندې د صحابو او د تابعینو په مشورې باندې د خپل پلار په ځای باندې خلیفه مقرر شو. دستور او رواج داو چې خلیفه به د قوم نه د رعایاو نه د هغوی نه به بیعت اخلي او دا بیعت د هغه وخت نه را روان دی. د بیعت مسله راله په شام او په عراق کې ډیرو خلقو د حضرت د یزید سره بیعتونه وکړل، لیکن مسله خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وه چې آیا حضرت حسین به بیعت کوي او که به نه کوي. جماعت تیار کو، مدینې منورې ته ولیږو چې لاړ شي او حضرت حسین په دې باندې مجبوره کوي چې هغه به زما بیعت کوي. لیکن چې کله رالل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې زه خو د ده سره بیعت نه کوم، ځکه د ده نه د علم او د تقوا په اعتبار سره او د ده نه د دې اسلامي سلطنت د استحکام دپاره په دې مخ د ځمکې باندې لوی لوی خلک موجود دي، زه د ده بیعت نه کوم. د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته هجرت وکړو. په مکې مکرمې کې د کوفي هغه غداران او بے وفا خلق هغوی ولګېدل او دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته تقریبا 12,000 خطونه
د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله د هغه د لیکلي تاریخ مطابق 12,000 خطونه د کوفې نه ورته راغلل او دا اطمینان یې ورکو چې چونکې موږ ستا د پلار محبینو ستا د پلار هم نواو ته موږ ته راشه موږ به بیا ستا سره مدد او تعاون کوو ته په دغه ځای کې مه پاتې کېږه حالان کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته دا معلومه وه چې زما پلار د کوفې دغه غدار او بېوفا قوم هغوی شهید کړی دی لیکن چې د دومره زره خطونه د وفا راشي د قسمونو نه ډک راشي د انسان یقین پې راځي چې او کیدی شي څه غیرت به پکې راغلی وي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ولګېد خپل یو وفادار د تره زوی مسلم بن عقیل رضی الله عنه هغه ته وویل لاړ شه د کوفې حالات معلوم کا چې آیا دا کوفې والا په دې خپلو لیکلی شوو خطونو کې په دې معاهدو کې دا رښتینی او وفادار دي چې کله مسلم بن عقیل روان شو د هغه 2 ماشومان بچي هغوی هم رالل پلار ته ووی چې ته ځې موږ به در سره هم ځو او چونکې د پلار او د زامنو محبت اخو یو عجیبه محبت وي پلار یې ولګېد دا 2 بچي هم د ځان سره کوفې ته روان کړل او چې کله د کوفې دغه خلکو ته پته ولګېدله چې مسلم بن عقیل را روان دی نو د بدکرداره قوم د غدار قوم د هغوی رواج دا دی چې په ظاهر کې زنده‌باد او مرده‌باد څه دی ووایي په زرګونو خلک د کوفې نه د استقبال دپاره راووتل او دومره په جوش و خروش کې د هغه استقبال وکړو چې د مسلم بن عقیل یقین دا جوړ شو چې دا هغه محبان علی نه دي وس چې هغه مړ کړی بلکې دا اوس به ان شاء الله العزیز دا به محبان حسین وي دا به شیعان حسین وي او دا به د حسین سره د وفاداری اظهار کوي چې راغی د هغوی محبتونه یې وکتل دغه خلکو په دې مجبوره کړو بیا حضرت حسین ته خط ولیکه چې راشه مسلم بن عقیل د خلکو د دې ظاهري استقبال او د دې ظاهري جوش و خروش په بنیاد باندې هغه ته خط ولیکو چې یقینا د کوفې خلک ستا سره د وفادارۍ اظهار کوي ته دلته کې راشه چې کله دی د مکې نه روانېدو خپل د تره زوی دی دغه رنګې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او نور صحابه ورپسې رالل چې مزه کوفې والا خلک هغه د طبیعت په اعتبار سره په هغوی کې غداري او بې وفایي ده زما دوککی دی هسې نه چې د خیر په ځای باندې تا ته څه میلاو شي شر درته میلاو شي لیکن الله جل جلاله قرآن پاک کی فرمائی والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون او یا مونتوی وی تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده د الله په تقدیر کې یو لیکلې ده او انسان یو تدبیر او یو رای قائم کوي حضرت حسین وی چې نه ما ته چې دا دومره خطونه راغلي دي او مسلم بن عقیل چې ما ته خط رالیږلی دی زه خو به خامخا ځم د خپلې کورنۍ او یا کسان ورسره دي او روان دي لا کوفې ته رسېدلي نه دي د کربلا په مقام باندې مرګرو کربلا دا په شام کې ده دا په کوفې کې نه ده چې کله کربلا په شام کې ده اوس تاریخ د دې ننني خلکو نه دا تپوس کوي چې کربلا په شام کې ده د کوفې خلک ولې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا ته نه دی کوفې ته نه دی دننه کړی د کربلا په مقام باندې په دغه کوفې کې حکمران هغه و نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله مسلم بن عقیل راغی او د خلکو دا دومره عظیم استقبال وکړو نو نعمان ابن بشیر هغه چې د کوفې والی او گورنر دا د یزید د طرف نو په کار خدا وه چې د مسلم بن عقیل لارې نیولې وې
نه وی پرېښودی کوفې ته، لیکن هغه د هغه په راتللو باندې خوشحاله و. خلکو ته تنبیه ور نه کړله، خلکو ته دا ونه وي چې تاسو ولې د مسلم بن عقیل دا دومره عظیم استقبال کړی دی. د یزید په نظر کې نعمان ابن بشیر کمزوری ښکاره شو، هغې معزوله کړو. او عبید الله ابن زیاد دا ټوله لانجه دا د عبید الله ابن زیاد نه جوړه، هغې د کوفې گورنر کو، هغه د یزید سره د خپلې وفادارۍ د اظهار دپاره د زرګونو فوج راواغست، او چې کربلا ته ورسېد حضرت حسین صاحب نو رامخامخ شو. په هغه ځای کې د هغه لاره ونیوله، وی ته کوفې ته نه شې تللی، نو چې زما میلمه راځي او څوک یې په لاره کې ټینګ کې او ماته نه راپرېږدي، زه به څه غیرت کوم که به نه کوم؟ ستاسو نه تپوس کوم. غیرت خو به کوم، ولې زما میلمه دی، تا څنګه زما میلمه په لاره کې نیولې ماته نه راپرېږدي؟ لیکن د کوفې هغه خلک چې 12,000 خطونه یې لیکلي وو او د مسلم بن عقیل د هغې عظیم استقبال کړی و، هغوی د ټس نه مس نه شول. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وی چې زه به کوفې ته لاړ شم او د یزید د ظلم نه او د یزید د دې بیعت نه ما انکار کړی، د هغې نه به خلاص شم. اراده خو تدبیر خو یې دا و، لیکن د الله د طرف نه په تقدیر کې لیکلی شوې دا وه چې ته به د کربلا په مقام باندې شهید کېږي او ستا هغه محبین، ستا هغه شیعان، هغه به تا ته اړو د سره نظر د رحمت او نظر د شفقت به درته نه کوي. چې کله عبید الله ابن زیاد راغی ودرېدو او په دې مجبوره کو چې ته به د یزید سره بیعت کې، هغه ورته وی زه د یزید سره بیعت نه کوم. وی مونږ خو ستا سره جنګ کول غواړو. هغه وی زه د جنګ په ارادې راغلی نه یم، ما ته خو کوفې والا دعوت راکړی دی او زه کوفې ته ځم، زه د چا سره جنګونه نه کوم. مطالبه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا پیش کړي چې یا خو ما واپس کړي، زه مکې مکرمې یا مدینې منورې ته خپل وطن ته ځم، او یا ما ته د یزید سره د ملاقات بندوبست وکړي، زه د یزید سره په خپله باندې مخامخ خبرې کوم. او که دا دواړه نه منئ نو ما یو د مسلمان ملک سرحداتو ته ولېږئ، بس تاسو به خپله کوئ، زه به څه دی خپله کوم. لیکن عبید الله ابن زیاد د خپلې وفادارۍ د اظهار دپاره هغه د جنگ په نیت باندې راوتی و چې زه به در سره جنگ کوم، لیکن هغه طرف ته کوفې والا پاتې دي. دغه کوفې والا دا نه غواړي چې دا حضرت حسین دی د عزت ژوند تیر کړي. د دې عبید الله ابن زیاد په لشکر کې دا کوفې والا شامل شول او د حضرت حسین رضی الله تعالی خلاف جنگ شروع کو، او د اویاو کسانو چې د نارینو او د زنانو جماعت دی او بل طرف ته د زرګونو د لګونو جماعت دی، د هغوی په منځ کې د جنگ د سره تصور کېدی نشي. لیکن مولانا الله یارخان صاحب کتاب لیکلی دی قاتلان حسین کون، چې وی ګوري هغه خلق چې نن ځان په چړو باندې وي او نن په اور کې وردانګي او نن ځان وږی کوي او تږی کوي او قصې کوي، دغه په خپله باندې د هغه قاتلان دي. لیکن چور مچای شور، چور مچای شور، د هغې په بنیاد باندې خدای پاک ولا په دنیا کې عذاب د دې ورکوي. وایي موږ د یزید خلاف یو، د عبید الله ابن زیاد خلاف یو، د شمر خلاف یو. زه به تاسو ته اوس ووایم چې دا نوحه او ماتم اول چا کړی، دا خو موږ له پکار دي، ځکه موږ یزیدیان یو، موږ له پکار دی، دوی له څه پکار دی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ډیر کوشش وکړو چې په څه طریقې باندې د جنگ دا فضا ختم شي، لیکن عبید الله ابن زیاد پرېښودو نه. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دې جماعت کې 50 کسان شهیدان شول، ځکه جنگ شروع شو. دا یو دی او هغه په زرګونو دي. چې کله 50 شهیدان شول، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو بچی دی، هغه ته علی اکبر ویلی کېږي، چونکې دستور په عربو کې دا و چې د پلار او د نیکه نوم
ختم کول نه غواړي نو په خاندان کې به د پلار او د نیکه دا نوم دغه رنګې روانو نو علي اکبر هغه علي المرتضی رضی الله تعالی عنه دی لیکن علي اکبر دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نوسی دی او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ زوی دی هغه میدان ته راووت خطبه ورکړه تقریر یې وکړو د عبید الله ابن زیاد د هغه لښکر ته چې مونږ د جنگ په نیت باندې نه وي راغلي مونږ د خپل سر د تحفظ دپاره راغلي یو او د کوفیانو د هغوی د خطونو او د هغوی د تعاون او د معاونت د اظهار په بنیاد باندې مونږ هلته کیږو او که تاسو د جنگ په بنیاد باندې راوتی یئ نو انا علي بن حسين بن ابي طالب والله نحن اولى بالنبي زعليم چې زوی د حسین او حسین هغه زوی د علي بن ابي طالب دی او مون نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته انتهایی قریب یو پیغمبر علیه السلام میدان نو پرېښودی مونږ هم په میدان کې ولاړ یو ستاسو سره به مقابله کوو اچانک غشی راغی دا علي اکبر دا شهید شو راواغست چې کور ته وردن نکو جړه مړه پې وشوه لیکن د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې نه تلې هغه دا کلمه ووي چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا ورته د کور زنانه ووي چې دا علي اصغر دا یې وړوکی دویم بچی وی دا انتهایی تږی دی او د تندې په بنیاد باندې ورشه دې خلکو ته ووایي چې دله خو اوبه ورکوي لیکن چې کله میدان ته بهر ته راوویستو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه خلکو ته ووی چې لکه په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې اوبه بندې وي نن په مونږ باندې هم اوبه بندې شوي دي دا ماشوم بچې انتهایی ناقراره دی دله لږې غونته کې اوبه ورکوي لیکن د اوبو په ځای باندې په غشي باندې وویشتو او هغه علي اصغر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په غیږ کې شهید شو بیا ورپسې نمبر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راغی عبید الله ابن زیاد ولګید هغې وویشتو بیا یې د هغه نه سر پرې کو او دا پرې کړلی شوی سر دا شام ته یزید ته ولیږو یقینا عبید الله ابن زیاد دا د یزید د طرف نه گورنرو په کار دا ده چې منع کړی وي لیکن چې منع کړی نه دی نو مونږ نسبت د دې دومره عظیم ظلم دا یزید ته هم کو لیکن چې کله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سر د یزید دربار ته ورغی دروغ وای خلک کذابین دي دا تاریخ والا چې یزید ولګید او لښتې راواغست او دا سر یې وایي په اوله داسې څه دی وهو بلکې چې کله ورغی د سترګو نه اوښکې روانې وي د یزید د کورنۍ تمامې زنانه هغوی په دې باندې جړل چې دا خو د عقاید و جهان نوسی دی دا خو د جنت د نوجوانانو سردار او رئیس دی دا خو د فاطمه لخت جگر دی دا خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچی دی د ده سره دا دومره ظلم ولې وکړلی شو لیکن خلک وایي یزید داسې و یزید داسې زه دې طالبان ته قصه کوم خو نن یې نه کوم ځکه دوی بیا په منډه په دې پروګرام باندې ورکي یزید یقینا د هغه دور انتهایی ظالم او فاسق انسان لیکن د حضرت حسین رضی الله تعالی په باره کې د هغه په زړه کې انتهایی مینه او محبت او بیا عبید الله ابن زیاد ته د دنیا هغه خبرې وکړې بیا عبید الله ابن زیاد معزوله کو خو اوبه خو د ورخه نه سوي تیرې شوې وي اوبه خو د ورخ نه وراوړېدلې وي اوس که ته عبید الله ابن زیاد ته سزا ورکړي هر څه وکړي هغه په ملک کې لویه فتنه چې نه جوړه کړې ده د دې ماتم او د دې جړه ابتدا دا سنیانو کړې ده دا شیعګانو څه ده نه ده کړې جلاء العیون دا د شیعګانو یو لوی مولا دی تاریخ یې لیکلی تاریخ او په هغې کې دا ویلي دي
چې د حضرت حسین رضی الله تعالی په وفات باندې د ټولو نه اوله نوحه او جړه دا د یزید کورنۍ کړې ده. ماتم پې هغوی کړی دی، اگر چې زموږ په شریعت کې ماتم ناروا دی، نوحه ناروا ده، جړه ناروا ده. ها ستا کره مړی وشو او د غم د وجې نه ستا زړه غمجن دی، په سترګو دې اوښکې رالي، بالکل دا حق دي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې د ابراهیم په وفات باندې بهېدلې وي. لیکن په کار خدا وه چې د یزید کورنۍ دا ماتمونه او دا غویمې کړې وي، په کار ده چې سنیانې وکړي، شیعګانو ته څه ضرورت و چې دا دومره لانجې کوي او بیا ځان وهي. اخر چې دا شیعګان ځان ته د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم امتیان وي، د هغه په دین کې خو ماتم ناروا دی. تورې جامې اغوستل د څوک په بنیاد باندې؟ عام نه، عام طور باندې تورې او سرې او سپینې او هر قسم اغونده، لیکن د څوک او د ماتم په بنیاد باندې د ځان دپاره د یو علامه جوړه کړې ده چې په محرم کې به زه تورې جامې اغوندم ځکه زه غم کوم. نو چې سړی غمجنې په ایمان کې هغه ډوډۍ خوري. او دوی خو دومره مالو وی، دومره دیګونه په دې لارو کوڅو کې باندې سبیلونه د اوبو لګولي. حضرت حسین او د هغه خاندان د دنیا نه تږی تللی و. نو تاسو څنګه شودې څکئ؟ تاسو څنګه شربتونه څکئ او څنګه خلکو له شربتونه ورکوئ؟ په کار خدا ده چې تاسو خو کم سے کم 3 ورځې ورنه 40 ورځې خو روټۍ نه خوړئ، دغه رنګې اوبه هم نه څکلې، شربتونه هم نه څکلې، لیکن په خپله څکي شربتونه او وایي دا سبیل هم د دې دپاره لګولی و چې حضرت حسین او د هغه خاندان د دنیا نه وږې او تږی تللی و. عزتمندو، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په واقعې کې چې خلکو څومره دروغ ویلي دي، دومره دروغ د تاریخ په صفحاتو باندې په بلې واقعې کې نشته دی. د دې وجې نه پکار دا ده چې انسان کله هم واقعه د حسین، واقعه د کربلا بیانوي، د هغه منصف مزاج انسان تاریخ دی ګوري چې کوم د قرآن او د سنت عالم دی او نه د سنیانو طرفداري کوي او نه د شیعګانو څخه طرفداري کوي. هغه تاریخ ته وګوره. ما او تاته په مخ د ځمکې باندې د دنیا شهدا تیر شوي دي. د ټولو نه عظیم شهید هغه حضرت عمر صاحب و، د ټولو نه عظیم شهید هغه حضرت عثمان صاحب دی، د ټولو نه لوی شهید هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی، د ټولو نه لوی شهید چې آقای دو جهان په خپله ژبه مبارکه باندې هغه ته سید الشهدا ویلی دی، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی. د هغه په شهادت باندې څوک ماتمونه نوحې او جړاګانې نه کوي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ولې جړا کیږي؟ بلکې د هغه شهادت امت مسلمه ته دا سبق ورکوي چې حق همیشه دپاره د باطل په مقابله کې د غره غونته کې ولاړ دی او چرته هم حق د باطل په مقابله کې د مغلوبیت اظهار نه دی کړی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یزید په مقابله کې د مغلوبیت او د عاجزۍ اظهار نه و کړی. ما او تا ته سبق د دې دی چې کومه مسله د دین ده، کومه مسله حق ده، په خپل حق باندې ودرېږه. څوک به دې مرګرتیا کوي یا به نه کوي. او مرګرو په واده کې خو هر سړی د خلکو څه وي، مرګرتیا په څه کې پته لګي؟ په غم کې پته لګي، په مصیبت کې پته لګي چې در باندې راشي پته به درته ولګي چې څوک مې ملګری او څوک مې ملګری نه و، څوک مې دشمن او څوک مې دشمن نه و. ما او تا ته حق د دې دعوت راکوي چې په حق ودرېږې نو بیا پې ودرېږه، او چې ودرېږې دا باطل به یقینا په مختلفو جامو کې راځي، لیکن ته به باطل نه به یریږې نه، دا باطل به خدای پاک په خپله باندې ختمی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی شهادت مظلومانو تاریخ وګوره چې په کومې طریقې سره د هغه قاتلان خدای پاک په دنیا کې هغوی له سزاګانې ورکړي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ قاتلان مختار ثقفي په تاریخ کې د هغه یو نوم دی چې کله د کوفې والی شو
د هغه د ولایت او د گورنرۍ یو مقصد چې په کوفې کې په چا باندې هم شک چې دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په قتل کې شرکت یې کړی دی، راغستو به او د خلکو په مخ کې به په توره باندې وهو وی چې د آقای دو جهان د نوسي سره چا ظلم کړی دی، نن به د هغه ظلم بدله زه په دنیا کې اخلم. عزتمند حق دی او چې حق ته ودرېږي الحق یعلو ولا یعلا، حق همیشه د پاره غالب دی، حق به چرته مغلوبه کیږي نه. او نن به تاسو کتلی شهباز ګل هغې نیولی دی او نیولی دی یهودي عیسائی دی، په امریکې کې پروفیسر د هغه ځای نه راغلی دی او زما په ملک کې د وزیر اعظم ډېر قریبي مشیر ګرځېدلی دی او په مولا پسې به خبرې کولې، په حکومت پسې به خبرې کولې او چې کله یې ټینګ کو نو نن به تاسو کتلی 2 ورځې په جیل کې تېرې کړي دي. څه سزا دې خلکو له کله سزا ورکوي؟ سزا خو غریب ته میلاویږي چې په بوټانو پېخېږي او د دنیا کیسې ورسره کوي، خو چېرته به پې هغه تپوس کوونکو به پې سترګې راویستي نو په دې خلکو چې سترګې راوباسې که نه بس بیا یې طبیعت خرابي، بیا پیمز هسپتال ته یې بوځي هلته یې علاج وکړي. یو څو ورځې په آرام پروت شی ورته هم څه لګولی و نو چې نن یې بیا په عدالت کې پیش کړی دی نو په ځان باندې هټکي لګولي، هټکي دا چلونه په ځان باندې څه دي لګولي دي، ځکه پولیسو مطالبه کړې ده چې یو 8 ورځې نور هم راکړئ چې لږې پته یې ولګي. نو شهباز ګله واوره تا چې د حق خبره کړې وې نن به تا ته دا نه وه، تا حق پرست علما د هغوی د توهین کړی دی، نن ورته ټینګه کا چې پته دې ولګي چې دا حق پرست علما چې جیلونو ته تلل او دوی له سزاګانې ورکولی شوې دا مظلومانو، نن د مظلوم در پسې راغلی دی که ته په ځان باندې هټ کې ولګې ډېر ولګوه په تا باندې به کېدی شي وایي د دمي بیماري ده پې نو ډاکټر وي چې د دمي بیماري پې شته خو دومره سخت هم نه ده چې دی به ترې نه څه کېږي مري. او چې کله یې بوتلو نو اعلان یې وکړو وی که زم په 2م ځل جیل ته بوتلم نو کېدی شي چې بیا زما او ستاسو ملاقات څه دی ونه شي. په جیل کې خلکو زاړه شول، زاړه د سر ویښتې سپین شول، هغوی لا د جیل نه دي یریدلي او دی لا ورغلی نه دی او بیا به یریږي. دا په دې کې حق ته سبق د دې دی چې حقه په خپل حق باندې څه دی ودرېږه. ان شاء الله العزیز ستا مقابلې ته به ډېر زیات خلک راځي لیکن ته به غالبې، ته به چېرته مغلوب کېږې نه. الله جل جلاله دی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په دې واقعې کې چې څومره سبق امت مسلمه ته دی الله دې دا سبق هغوی ته ور زده کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.